سپین پټکې ووالو یا چې درته لږ غوندې شوشه جوړه کړه بس په هغه پسې ور روان دلته اوس خلک پیدا شوي دي او ځان باندې مختلف نمونه ږدي دا پیر پرستي دې وخت یو کاروبار دی دا غټ بزنس دی ټولو نه لوی بزنس چې غټه ګټه پکې ده هغه پیر ځان نه جوړول دي بس خلکو سره لاس نیوکې کوه لاس کېږدي وایي ذکر مې درکړه وایي استاد لاس ته زما ډو عجب نشته موږ ته ذکر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړی د الله په فضل باندې او هغه ذکرونه به تا ته یاد هم نه وي الحمدلله کوم چې موږ ته یاد دي د الله په فضل باندې په قرآن کې اذکار شته په احادیثو کې نبي صلی الله علیه وسلم موږ له اذکار راکړي ستا ته زما سره ضرورت دی چې ته ما سره لاس نیوکه وکړه دا لاس نیوکې او دا کارونه دا بدعات دي دا دې وخت کې یو کاروبار او بزنس خلکو له دې نه جوړ کړی او بیا هغه ذکرونه چې هغه په قرآن او په صحیح حدیث کې ثابت هم نه دي په صحیح سند هغه خلکو له ورکوي او بیا په جمع او بیا په جهر او سرونه ورسره قول دا کوم ځای کې راغلي دي دا چرته نه دي ثابت د نبي صلی الله علیه وسلم او صحابو دیو جن د دین په باب کې ځان هوښیار ساتئ دا نه چې بس کم شی په ظاهره کې چمک دمک والا لیبل وګورئ بس په هغې پسې ور روانې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سنن دارمي کې روایت دی په خپل مسجد کې خلک په کاڼو ویشتل چې ذکر بالجهر یې کوو او په جمع لګیا وو حلقې جوړه کړې وه او هغه اذکار چې هغوی کول هغه اذکارو صحیح چې قرآن هم ترغیب ورکړی او حدیث هم ترغیب ورکړی هغه اذکار هم نو چې بدعي سبحان الله ویله الحمدلله ویله لا اله الا الله ویله والله اکبر ویله دا هغه کلمات دي چې دې ته قرآن او حدیث ډېر ترغیب ورکړی او الله پرې ډېر اجر ورکوي طریقې خلاف وایا سبحان الله وایا الحمدلله وایا لا اله الا الله وایا الله اکبر وایا ځان سره وایا که نه دکان کې ناستې په لاره روانې وایا زړه کې وایا په دې کې اوس اختلاف د چا نشته زر ځله خو یې ووایه دوه زره ځله خو یې ووایه خو چې دا ته ولې یو کیفیت جوړی د ځان نه ابو موسی اشعري رضی الله عنه ورپسې راغو سنن دارمي کې روایت دی عبدالله ابن مسعود ته وایي راشه که نه ستاسو مسجد کې خو یو خبره روانه ده وایي څه چل وایي څه خلک راغونډ شوي ته لږ ورشه تماشې وکړه او ته تا به منې کړي وې که نه وایي نه نه ته امام یې او ستا مسجد دی ته ورشه لږ ته د خپلو مقتدیانو حال دې معلوم کړه چې راغو وې که ته نو څه کسان ناست دي او خوا د مزې حلقې جوړه کړې ده او دا یو کس ورته وایي چې شابه سبحوا 100 مره ووایې 100 ځله سبحان الله شروع سبحان الله سبحان الله سبحان الله په زوره زوره لګې دا شی شروع کړی سبحان الله ویل خو ډېره د اجر خبره ده خو د دې دا طریقه غلطه وه نبي کریم صلی الله علیه وسلم کله داسې نه دي کړي چې په یو اواز یې وایه او په جهر یې وایه او سر ورسره قوه ټول صحابه دې داسې راجمع کړي دا کار نه دی ثابت په هېڅ صحیح حدیث بیا وایي شابه وایي شابه سلزله الحمدلله الا سلزله الله اکبر وایي کبروا 100 مره بیا وایي هللوا 100 مره الا لا اله الا الله وایي سلزله عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو وخت لږ ودرېد تماشې وکړه تحقیق کوي دا څه کوي بیا ورته ودرېد وایي ښه هغه جامې لا زړې شوي نه دي چې زه پکې نبي علیه السلام سره ګرځېدلی وم او هغه لوښي لامات نه دي چې موږ پکې د نبي علیه السلام سره خوراکونه کړي معنا دا ده لا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات دومره وخت نه دی شوی او د هغه ملګري لا ژوندي دي صحابه او دومره زر بدعات راغل دې نه دا معلومیږي شیطان ګوره ډېر تیز کار کوي شیطان څه کوي زموږ یو ملګری دی هغه ډېره ښایسته خبره کوي وایي د دې عمر ډېر دی چلونه وله ډېر ورځي دی شیطان عمر یې څه دی عمر یې ډېر دی وایي تجربه یې ډېره شوې ده نو هغه له ډېر چلونه ورځي شیطان صحابه لا ژوندي دي او حمله وکړه چې د امت کې بدعات راشي صحابه کرام لا ژوندي دي او صاحب یې په عیدګاه کې په مونځ باندې ودرولو شیطان خو ناشنا کار کوي که نه چې ظاهر کې خلکو دا خو مونځ دی دا خو ذکر دی دا ذکر دی او که دا خیرات دی او که دا مونځ دی او که دا هر عمل دی دا به مونږ ته ثابت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هله به دا نیک کوي سند راته ووایه مونږ ته په دې پوهه کې چې او نبي علیه السلام دا کار کړی ټیک بیا بیا مونږ هم وکړو خو چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یو عمل نه دی ثابت نو موږ او تاسو به هغه نه کوو نو علي رضی الله عنه ځکه دې سړي ته وایي او بیا عبدالله بن مسعود قصه مې کوله دا کسانو باندې روایت کې راځي وایي کاڼي ورپسې راواخیستل او ویشتل او د مسجد نه یې وشړل اوس یې زما مسجد دا هم کوم بدعات شروع کړ نو علي رضی الله عنه دغه کس ته وایي په مونځ الله چاله عذاب نه ورکوي خو دا مونځ د سنتو خلاف دی الله په دې عذاب ورکوي موږ هم دا وایو په خیرات په صدقه
په ذکر په بل نیک کار الله عذاب نه ورکوي خو چې په دې کې د طریقه د ځان نه جوړه کړه دا بدعت دی په دقې به عذاب درکوي بدعت هم دغې ته وایي چې ظاهره کې کار نیک کار دی خو ثابت نه دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځکه الله قرآن کې موږ ته یو ډېره واضحه خبره کړې ده چې عمل کوئ چا ته به ګورئ خپل نبي ته ګورئ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه یقینا شته دی ستاسو دپاره د الله په رسول صلی الله علیه وسلم کې نمونه د تابعدارۍ ډېره مزیداره دې وجې نه موږ دپاره نمونه آیډیل هغه خپل خوږ نبی دی هغوی ته به ګورو چې هغوی نه عمل ثابت دی موږ به یې کوو او چې نه دی ثابت ځان سره بدعت خو همدغې ته وایي که نه دې وجې نه به سلف ډېر خفه کېدل ډېر ګڼ واقعات نقل دي سلفو به دا ویلې وایي که چېرته په مسجد کې اور ولګي او د اور د لاسه جومات وسېزلی شي او د جومات یو حصه پکې ورانه شي د دې اور د لاسه کارپیټ یې وسوځېدلی او قالین یې وسوځېدلی او دا مسجد ته ظاهره کې نقصان ورسېده وایي په دې موږ دونه نه خفه کېږو لکه په مسجد کې چې بدعت وشي او په دې جومات څونه ورانېږي او خرابېږي په دې موږ ډېر خفه د بدعت نه چې په جومات کې بدعت وشي اگر چې ډېر ښایسته مسجد دی او ډېر مزیدار تعمیر دی وایي د دې بدعت باندې موږ دومره خفه کېږو که د دې په ځای دا مسجد په اور سوځېدلی وی نو دا ته زموږ خوښه وه خیر دی په هغې به دونه نه وی خفه شوی اب هم د خفګان خبره وې وسوځي بله به راوړو او یا به چې کوم دی بله حادثه مسجد کې راشي یو ځای به یې ونړېږي هغه به بیا جوړ کړو خرچه به پرې وکړو خو چې دا بېدیني او بدعت پکې راغی نو دا ډېره خطرناکه خبره ده